ارس پریدا راشدا واورا ما هذه الاضاحی یا رسول الله. الله رسول ورته فرمای سنت ابیکم ابراهیم، دا د حضرت ابراهیم علیه السلام څه شه ده سنت طریقه ده. نو دلته صحابه بیا عرض کوي فما لنا فیها یا رسول الله، زمنګ د پارا پدې کې څه ثواب دی؟ ها موږ اوس قرباني کوو کنه یا رسول الله چې زه قرباني وکم پدې کې به زما د پارا څه ثواب وي؟ الله رسول ورته فرمایي بكل شعرة حسنه، د هر ویخته په بدله کې یو نیکی ده. سبحان الله وای، د هر ویخته په بدله کې یو نیکی ده. نو دلته بیا صحابه تپوس کوي یا رسول الله دا حکم د ګډ متعلق هم دی، ګډ ګډا په دې باندې دا څومره ویختي ادا شمارلو نه. الله رسول ورته فرمایي ها د ګډ د ګډي دا په دې بدن باندې چې کوم وړی دا د دې یو یو یخته په بدله کې هم زما عزتمند یو نیکی ده. نو ما خو تاسو ته ویلي چې یو نیکی به پلار تعالی نه درکوي، مور به نه درکوي، یو بل نه به تختی چې ما نه نیکی څوک ونه غواړي. او بیا چا چې قرباني وکړه د حشر میدان ته به څومره تکلیفونو سره خلک روان وي، او دا کس چا چې قرباني کړې ده دا به زما عزتمندو دغه د قربانۍ څاروی دا به د ده دپاره سورلي وي، دا به په هغه خپلې قربانۍ په دې څاروي ناست وي او په سهولت سره به د حشر میدان ته روان. خلک به غورځېږي را غورځېږي، غورځېږي را غورځېږي، سخته ورځ به وي، ګرمي به وي، الله دې په موږ اسانه کړي. نو قرباني چې چا کړې وي نو په ایمان وایه یو سړی پیده روان دی، یو په سورلۍ د پاسه ناست دی، نو دې دواړو کې کم په سهولت دی؟ دقه شان دی. نو بیا الله رسول فاطمی بی بی ته فرمای اے زما لور بی بی، اے فاطمی پاسا قربانی کم ځای کې کیږي لاړه شه هغه قربانۍ ځای کې ودرېږه. ولی چې د قربانۍ څاروی کله ذبح کیږي د هغې د بدن هغه وینه هغه قطره ځمکې ته رسي، ځمکې ته لګېدلو نه مخکې الله جل جلاله ستا رستني ټول ګناهونه معاف کړي. ورشه هلته ودرېږه و یا رسول الله دا حکم صرف زما دپاره دی، دا فضیلت صرف زما دپاره دی، دا دومره ثواب؟ الله رسول ورته فرمایي نه، آل محبت دپاره هم دی او عامو مسلمانانو دپاره هم دی، ځان له ستا دپاره نه دی. نو زما عزتمندو ما تاسو ته خبره وکړه چې کلم تاسو ذبح قرباني کوئ نو هلته چې کوم دی ځان سره ماشومان مه پرېږدئ. داسې ده که دا ماشومان ګوري، ګوره دا پلار یې سګرټ څکي، دې ماشوم هم چېرته پاڼه تاوه کړي را تاوه کړي او زما عزتمندو اور یې ورته بل کړی خولې ته نیولي. خیال دی دا پلار یې چې کومې چپړې اچوي په ایمان وایه په دې چپړو کې تا خپل بچی کتلی دی که نه دی کتلی؟ دا بچی هم هغه چپړې اچوي. دا پلار یې موبایل استعمالی، دا ماشوم هم موبایل رالی هغه سیاسي داسې پکې کوي لګیا. دا ماشوم پلار ته ګوري، مور ته ګوري. نو په دې بنیاد باندې د خپلو ماشومانو مخامخ غلط حرکات مه کوئ، غلطه خبره خولې نه مه وباسه، کنزل مه کوه. دا بچی دې زده کوي او د دې بچی مخامخ په ماشومتوب کې زناور مه ذبحه کوه. خدای ناخواسته سبا به ته په کور کې نه یې، مور به په کم کار کې مصروف وي. څنګه مې درته واقع بیان کړه د به همدقه شان چاړه راخیستي او خدای ناخواسته څلوېښت کار به یې درله کتلی. نو ماشومان به د ذبحې په ټایم کې ځان سره نه پرېږدئ.